او د جامت مینو وه او چې په دښمنو باندې اورېدلې شپې چېرته کې شپې یاره جي بس چې کوم دی نو کله یو ګنو کې کله بل مې نه م وژني نو چې کوم دی نو دا شوګیري او دا تکلیفونه به مې چې کوم دی نو یو انسان چې بل انسان ته ټوپک نیسي که نه نو خیال ذهن کې سي داسې نو به د ځان مرګ دی نو د بل مرګ چې کوم دی د ځان مرګ لاخې کو ځان لوړوم هغسې سترګو کې راوښتې ولې راغلې کور کې دونه پریشاني ده چې دا ته ویلی نشم چې په دې کلو کې دا پریشاني چا کړی نشته لکه ده کړی جامې مې پردی دا سپلی چې مې بخوي بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما پروګرام تاسو ګورئ د دشمنۍ اور په نننی پروګرام کې به زه تاسو ته د دشمنۍ د اور تاو ښایم د دشمنۍ د اور تباهي بربادي به درته ښایم نن به زه ستاسو ملاقات د یو داسې خاندان سره کومه چې دا د ډېرې مودې راسې د دشمنۍ په اور کې سوځي انسانان یې ترې اخیستي دي نوره ډېره تباهي شوې ده قدرمنو دغه تفصیل به د دغه د دردېدلي د دشمنۍ په اور د سوځېدلي خاندان نه اورو دشمنۍ ژوند څنګه وي د ټوپک او د کارتوسو سره ژوند څنګه تېرېږي شپه د سکون وي کو بې ارامي وي اخترونه څنګه وي دغه به زه نن ستاسو مخې ته راوړمه راځئ چې ستاسو ملاقات په دې خاندان سره وکړم قدرمنو دا وخت ما سره دغه دردېدلی خاندان د دشمنۍ په اور سوځېدلی خاندان موجود دی باقي تفصیل به د دوی نه اورو دا چې ما سره کم زلمی ولاړ دی د ده نامه اشرف علي ده تفصیل به د ده نه اورو اشرف علي ژوند دې څنګه روان دی ژوند خو مې ډېر زیات چې کوم دی نو لړزېدلې روان دی او د دښمنۍ مې چې کوم دی نو دا 18-19 کاله وشوه او نه د غم شو نه د ښادۍ شو نه د ننګ شو نه د سیالۍ شو بس څه زندګي په مخلوقیا کې تېره شوه په جیلونو کې تېره شوه څه زندګي په پټو کې په ګنو کې تېره شوه او نه چې راځم 19 کاله مخکې خو به ته ډېر ورکوټی وي او د جامت مینو وه او چې په دښمنو باندې اورېدلې چې کوم دی نه د بچو تعلیمونه شو هېڅ هم نه شو چې کوم دی بچي هم دغه شانتې راجوي شو او ډېر زیات چې کوم دی نو تکلیفونه دي او دوه مې پکې چې کوم دی ترونه وفات شو یو مې پکې ورور وفات شو او دا چې کوم دی سر یې ښځو دی بس لا شورو ده مورکۍ دې ژوندی ده مورکۍ مې ژوندی ده څه وایي نو بس هغوی مو غونډه دواګانې کوي چې یاره خدای پاک چې کوم دی دا غم ختم کړي او د دې غم نه مونږ خلاص شپې چېرته کې شپې یاره جي بس چې کوم دی نو کله یو ګنو کې کله بل ګنو دښمن مې نه م وژني نو چې کوم دی نو دا شوګیري او دا تکلیفونه به مې چې کوم دی نو څونه غټ غټ ماشي نو بس دا م خوري نو بس دغه ته چې کوم دی نو بس ځان م نیولی دی او سخت ژوند دی سخت دغه دی خو بس الله ته سوال کوو چې خدای پاک هم د دې مصیبت نه چې کوم دی نو ګنو کې خوب کېږي په ویښه ناست یاره جي ګنو کې خو خوب نه کېږي بس ناست دی نو د مار د لړمه او ماشي دي دغه دي نو خوب چېرته دی خوب خو نشته سره نه خو بس غوټې غوټې ژوند دی تېرېږي ذکر وکړو دوه ترونه یو د ورور وفات شوی دی او جي او صحیح دی داسې بل طرف هم مړي که نه او جي دغه شان د هغې طرف ته چې درې کسان مړه دي او جي یو انسان چې بل انسان ته ټوپک نیسي که نه نو خیال ذهن کې سي داسې نو به د ځان مرګ دی نو د بل مرګ چې کوم دی د ځان مرګ چې بل ولي خو به د ځان مرګ اخترونه دې څنګه تېرېږي اخترونه څه اخترونه چې یو خلک کپړې چې جوماتونو ته دغه له روان دي او مونږ چې کوم دی نو به ژړا وي په کور کې انګولا وي او هر کال چې کوم دی نوې نوې غم شوي نو بس چې کوم دی په دغې غم کې ککړ وو کور هم جړه او بار هم جړه او نوم چې کوم دی نو د اختر کپړې وکړې نوم د اختر کپړې واچولې بس دغه مصیبتونه دي یعنې چې یو اختر تیر شو بل اختر راځي که نه نو به دې په دوران کې چېرته کې جنازه اوچته شوي خامخا اوچته شوي نوې غم لازمي شوي چې کوم اختر راځي هغې له چې کوم دی نوې غم شوي بس چې کوم دی بس جړی او نوې اختر هم بیا په تازه غم کې بدل شوي په تازه غم کې بدل شوي صحیح ده اختر په ورځ په کور کې که نه په ګنو کې یاره جي اختر په ورځ هم څه په کور کې چې کوم دی نو بس هم په ګنو کې ژوند ډېر د تکلیف دی ډېر زیات ته تکلیف کې دي ټوپک تمانچه کارتوس دا چېرته نه راځي یاره جي دا خو چې کوم دی دغې نه خو موږ خلاص شو او
ټوپک تماشه خو وو خو بس هغه هم چې کوم دی نو پولیس په چاپو ماپو کې یوړل چې ته ووایم نو قسم دې کړه کاکونو تماشه مې راسره وي او کور هر څه چې کوم دی پولیسو چې کوم دی نو را په چاپو کې او په دغه کې ونیولې ټوپک یې مې ورسم نو هغې نه هم خلاص شو او اوس خو چې کوم دی نو بس همدغه شانتې ګرځي اوس خو اسلحه هم ګرانه ده که نه نشته اخیستې نه شو زمونږ د وس کار دی نه د وس کار نه دی که نه او د دې نه مخکې دې څه ګزاره کېدله د دې نه مخکې ډېر خو مې دښمنۍ نه مخکې ډېر ځان لوړه هم اخیستي نو کارتوس پسې وایو او ټوپک پسې وایو چې ته په ګنو کې پټېږې نو ته خو مزدوري هم نشې کولی که نه جي مزدوري زه نشم کولی دا چې کوم دی نو زما د بچو د اختر کپړې نه زما نه چې کوم دی نو ول اخیستی شم اوړه وله نشم ګټلی دغه زندګي ده او دغه ژوند دی بچي دې څو ورځې پس ویني یاره بچي مې چې کوم دی په خپل کلي کې هم چې کوم دی نو 2 هفتې بعد امسۍ کې 3 هفتې بعد مې امسۍ کې په خپل کلي کې نو بس دغه ژوند تخ به درې بچو نه په 500 میټره کې هم لرې نه که نه 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 یم جي په یو کلي کې په یو کلي کې خو بس کوم دی حالات داسې چې هغوی بیا هم 2 هفتې پس 2 هفتې پس 3 هفتې پس چې کوم دی نو کور ته سر ورتاږ څونه به ښه وه اشرف علي چې په پنډۍ کې بل ځای دې مزدوري کولې او 2 هفتې پس کور ته راتلې لاسونه دې د سودا نه د شاپرو ډک وې څونه مزه به وه که نه ډېره مزه به وه جي خو اوس چې د ګنو د ټل نه راوځې کپړې دې په بد حال باندې تم په بد حال باندې او داسې کور ته ورننوځې نو بچي به څه سوچ کوي چې دا زموږ د بابا په څه حال دی بلکل جي همدغه شان دی تکلیف ډېر دی ډېر زیات تکلیف دی او بس دې نه یې سخته نه نوره سترګو کې را اوښکې ولې راغلې نو بس هسې چې د خپلې زندګۍ او خپل دغه ته سوچ وکړو نو بس کوم دی خامخا سړي زړه له خفګان نه وي د دښمنۍ تباهۍ دې ځای ته را رسولې چې سترګو کې دې اوښکې دي که نه بس همدغه شانتې دی جي بس زړه دې څومره راسپړې بس کوم دی نو خفه کېږي سړی دغه کېږي ځورېږي ځان ته ګوري بچو ته ګوري بل ته ګوري نو خامخا چې کوم دی سړی بې سوره شي بچو عمرونه دې څونه دي یاره جي بچي مې لا واړه دي مشر زوی به مې چې کوم دی نهو کال دي سبق یې وویل نه جي سکول مې سکولي سم نه هغه چې کوم دی اوس ډېر ماشوم دی او الوی دکان ته لېږم هلته کې چې کوم دی نو الوی سره کار کوي سکول ته دې ولې ونه لېږو یاره جي سکول بس نه شو ویلی پرې بس نو څنګه پرې سکول ته نه شو لېږلی غریبۍ دښمن د یارې نه که د غریبۍ د یارې د غریبۍ د یارې او د غریبۍ د یارې نه چې کوم دی نو بیا نه شو لېږلی چې غریبي هم د کار روزګار زه کوم نو کولی شم او چې کوم دی د دغې وجې نه چې کوم دی خو هم تا ته ډېر تکلیف کېږي چې ستا د بچي د عمر هلک ځان ته شاته بیګ اچولي او سهار سکول ته روان وي او ستا بچی د لویي دوکان ته روان دي دا خو هم ډېر تکلیف دی ډېر زیات تکلیف دی جي بس دا غواړم چې کوم دی د دښمنۍ اثرات دي او دښمنۍ راغلي بچو ته څه نصیحت کوې بچو ته به دغه نصیحت کوم یم بچي که څوک درنه یو ټکه وباسي نو خیر دی څه خبره نه ده او مطلب دا دی چې زموږ دې ژوند ته وګوره زموږ تا د داجي دا نصیحت نه و کړی یاره جي ولې راته نه و کړی عمل دې پرې نه و کړی عمل هم پرې نه و کړی ستا بچی و پرې عمل وکړي بس الله دې وکړي چې پرې وکړي موږ ورته وایو صحیح کاکاجي لږ را نږدې شه ده ته داجي نصیحت کړی و چې ګورئ چې څوک درنه ټکه مو وباسي نو د سپېړې ګزار به هم پرې نه کوې ډس خو جدا خبره ده دښمني به ده ته پېښه شوله دی بچي ته نصیحت کوي چې لانجې مه کوه د بچی به ده ومني نه د ده نه دي منلی بچی به ده هم ونه مني ځکه چې د پلار نه دي منلی بچی به ده څنګه مني او بچي هم داسې خط کې حساب دی لکه زه ولاړ وم د ښځه داسې ده چې بس مرګ یې ده د خفګان نه پریشانۍ نه او هغه ورکوټه زوی دونه بیمار و چې په دې لار دمه په دماغه روان و ډاکټر له زه لږ 500 روپیا ولې ما ورکړې او کېدای چې بل چا مې دا سړی سېدلی وي هغه ډاکټر له بوت مرګ یې حل ښځه بچی ټول بچي یې که پلار دې ولي دغه لازمه کور کې دونه پریشاني ده چې دا ته ویلی نشم چې په دې کلو کې دا پریشاني چا کړی نشته لکه ده کوي زمینداري کوي چې دغه زمونږ پټي دي سره ټول ورځ هغه سیټ کې زمینداري کوي هغې کې دونه وګټي پولیس چاپو وکړي ټوپک پرې وشي یا دې ونیسي په دغه تاوان ماوان ګټه مټ چې سوي هغه ته ناپاته راغلی شي دی وایي دښمنۍ نه مخکې ډېر ښه وم خو حقوق البه به یې ساتله ښه زمینداري به یې کوله په 7,00,000 روپۍ به یې سنډا ساته خو هغه شي نه مینه مکمل ختم شو او نن سبا ما ته پته ده سره بالکل د دیسي تماشه هم نشته هېڅ درک ورسره نشته دی داسې حد ته راغلی اشرف علي
د کاکا خو ستا باره کې ډېرې دردناکې خبرې وکړې د ستا بچی په 10 فوټه کې په 3 دمو باندې ځینو دا خو بالکل جی بیمار ژوندی بالکل جی بیمار دی او دا هم زما د کور سړی دی ترور زوی مې دی او همدغه شانتې د صحیح وي دا ټول د دشمنۍ د وجې که نه؟ دا ټول د ټول د دشمن. صحیح ده تکلیف یې درله ډېر درکړی اشرف علي بس ډېر زیات تکلیف دا تاسو د دشمنو چې مې څونه پروګرامونه کړي دي که نه کاکاجي دونه په اول ځل مې سړی په تکلیف کې دونه تکلیف کې مې ولیدل بالکل بالکل ابل او چې دوی بخور کو پټی کې نه بدلونه شول نو دښمنی era نو ما ته یې راځي چې ما ته کې بنده چې تماچا مې ولند کړه ا تماچا نشته ا تماچا په هغه لیک سال کې ځا پټه کړه لاغې نه په هغه پټی کې خلاص شو ځاته پټه کړه اوس وزرې نشته دا قلور وزرې او په جنو منو کې ګرځو ورته نشي راتله بچولب نشي راتله مزدوریم نشي کوله هیڅ درکې نشته وای بچی مې 2 هفتې پس ویني او یې نه دي کنه پټو کې به ټوله ساده ټوله شپه ورځ په پټو کې او پټي هغه د سیندونو منځ کې دي نو نه ځنګلو کې پټي دي هغه کې سړی ورځ یې کې په شپې جیل ته تللی او چې څه 3 کاله مې یو پیره جیل تېر کړی دی او داسې دا میاشت نیمه خو ډېر څلې راغلی یم او 3 کاله مې په یو مخه تېر کړی دی دا د دشمنۍ کې که نه او جی دښمنۍ کې علي چې په دې لار روان یو نو د کلي دا خلک درته څنګه ګوري بس د کلي خلک داسې ګوري څوک هم ویني بس سرته کېږي نو بس اخوا کېږي چې یاره څوک په ډزو نه کړي بل څه چل نه شي بل څه چل نه شي نو بس چې کوم دی دا و چې خلک هم رانه نفرت کوي نو بس سرته کېږي رانه د دشمنۍ د وجې درنه خلک هم نفرت کوي او جی او ګټه دې پکې څه وکړه ګټه مې پکې هېڅ ونه کړه ټوله تباهي ده که نه طبیعي ده د سر تاوان د مال تاوان دا څه دي اغوستې جامې مې پردی دي دا څپلۍ چې مې پښو دي دا هم پردی دا بل چا درکړي دا یار اشنا اخیستې خپله یې دونه وس نه کېږي نشته زما نشي یاد چې ما ځان نه څپلۍ اخیستې بېوسۍ د وجې بېوسۍ ده د دشمنۍ نه ډېر کله نفرت په زړه کې پیدا شوی دی دښمنۍ نه خو مې دومره نفرت چې زه وایم چې د کافرو مې هم بدي شي مونځ کې څه دعا کې رزقه دوا کوو چې خدای هر مؤمن مسلمان سره زمونږ چې کوم دی د دې اور او د دې غم وساتي د دشمنۍ نه اخلاص د کې دې دښمنۍ نه مونږ هم خلاص کړو چې چا وي هغه هم خلاص کړي صحیح دی او خلکو ته نصیحت کوي چې دشمنو نه ځان ساتي یاره هر سړي ته وایو چې وروره چې کوم دی نو که څوک یو خبره زیاته مو کړي چا په سینخه دي نه خیال دی بس چې کوم دی نو یو سړی درته یو کنځله مو کړي وایي وروره یو بله مو کړه نو که هغه کې سړیتوب وي نو خپله ملامته به پخپله ومني ویې به چې ښه نو دا هر سړي ته وایو چې بس یو سړی یو خبره هم سې وکړي نو خیر دی تاسو هم وایو خوبونه هم نشته خوشحالي هم نشته سکون هم نشته پیسه هم نشته پریشاني د ټوله پریشاني دی هېڅ نشته په دې کې بس چې کوم دی نو سکون او خوشحالي د ټول عمر به دې څو دی یاره عمر خو به زما وي دغه 32 خو شاوخوا به وي 32 سال په 32 سال کې چې تا 19 سال کاله په دشمنۍ کې تېر کړل دا څه ژوند شو هېڅ ژوند نه شو پې نه شو منه بس چې کوم دی په جیلونو کې تېر شو څه په پټو ګنوګانو کې تېر شو دغه زندګي هسې چې د خپل عمر یو سړی ویني که نه ستا د عمر یو کس وي ستا د کلي ستا همزولی که نه تا سره به یې مخکې پټي کې کار کوو دیاړي مزدوري به یې کوله چې هغه داسې ګرځي کولاو د عوام مرغه په شانته کې ګرځي او ښکلې په کور کې که نه پکې ته نو ته څنګه محسوسې یاره جي هغې ته چې ګورو نو هغوی چې کوم دی ښه ښایسته ښه قیمتي موبایل ښه ګاډی ښه چې کوم دی ښه کپړې او چې ځان ته وګورو هغه ته وګورو نو بس خفه شو چې خدای دا موږ په څه غم باندې اخته بس دغه ژوند دی مورکۍ به دې هم ډېره په تکلیف کې ډېره زیاته مور خو مې چې کوم دی بس بیماره وي هر وخت والد صاحب مې هم بیمار وي د دشمنۍ د وجې بیماران شوي د دې د وجې بیماران شوي چې کوم دی نو بس مړی خلاص شو یو غم نه نو بس صحیح قدرمنو د اشرف علي خبرې تاسو واورېدلې چې دشمنۍ دی څومره تباه کړی دی کوم ځای ته یې را رسولی دی ډېر لویه تباهي دلته کې د دشمنۍ د وجې روانه ده بچی بیمار دی اشرف علي د یرې نه خپل بچی
ډاکټر ته نشي ښودلی، هسپتال ته یې نشي بوتلی. په کور کې د اشرف علي ښځه بیماره ده. اشرف علي سره خو اول پیسې نشته دی چې دا ډاکټر ته وښایي، هسپتال ته یې بوځي، او بیا د یرې نه د خپله ښځه خپل بچی ډاکټر له نشي بوتللی. دشمنۍ دونه بېوسي جوړه کړه چې بچی د 9 کالو په عمر کې د حلوایي په دوکان کې مزدورۍ ته کېناستلو. دشمنۍ دونه بېوسي جوړه کړې ده چې د اشرف علي په غاړه باندې دا کمې کپړې تاسو وینئ قدرمنو، دا پردی دي. د ده په خپو چې دا کمې څپلۍ دي دا هم پردی دي. پیسه نشته، اوی شپې په پټو کې په ګنو کې شپې ماشي، د مار یره، د لړم یره، د دشمن د ډز یره. دا لا څه ژوند دی. څه په 32 سال عمر دی یادوي، څه په جیلونو کې تېر شو، څه په ګنو په پټو کې تېر شو. نو زه یم چې دا لا څه ژوند دی. اشرف علي به کله ناکله داسې وی چې یاره دې نه خو دې ژوند نه خو هغه نه ژوند ښه و. بالکل و چې خدای به دې نه مرګ سره مرګ راله راولي، به دا څه زندګي ده، دا څه ژوند دی. دشمنۍ دی دونه په تکلیف کې اچولی دی چې دی د مرګ سوال کوي چې دې ژوند نه مرګ ښه دی. دته یوه بله ډېره عجیبه خبره وکړه چې که دشمن مې نه وجیني نو پریشاني خفګان به مې مړ کړي. قدرمنو، د دې سړي په ژوند کې ډېر لوی سبق دی ستاسو لپاره. هغه خلک چې کم د دشمنۍ په اور اخته دي، په کم په دشمنۍ په اور کې سوځي، هغې خاص هم پکې ورګډ شوي دي. خو کم خلک چې دا په وړو وړو خبرو باندې جګړې کوي، سوک سپېړه، د هغې نه بعد بیا مرګ طرف ته ځي، انجام یې ګورې دا دی. اوس که ورسنګې خو شپه خو په خپل کور کې د پکي د لاندې تېره کې که نه، بیا ګورې صیبه شپې په کور کې نه وي، د پکۍ نه وي، د ګنو په پټو کې بیا شپې خلک تېروي د یرې نه. اخترونه هم بیا په غم باندې وي، ژوند ډېر د تکلیف وي. قدرمنو، فیصله ستاسو خپله چې د امن لار خپلوئ، د دې سړي د ژوند نه څه سبق حاصلوئ که نه د بدامنۍ لار خپلوئ.